بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان. موږ وکتل چې د ډېرې څه مودې راسې دغه بارډر هم بند دی، دغه مسله هم روانه ده. د دغه مسلې حل اخر روزي ولې نه په دغه کې څه داسې مخې ته راشي. موږ وکتل چې کله تعلقات په ښه کېدو راشي نو بیا هغه تعلقات خراب شي. دغه تعلقات ولې خرابېږي، د دې منځ کې څه راځي. په دې ټول هر څه خبرو کولو لپاره موږ سره صحافي کمال شاه صاحب موجود دی. کمال صاحب ننني پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه جی. کمال صاحب، موږ وکتل د ډېرې څه مودې راسې موږ سوچ کوو چې یاره یو ښه خبر مخې ته راشي چې خلکو او کتونکو سره هم شریک کړو. خو موږ ګورو چې کله د افغانستان او د پاکستان تعلقات په ښه کېدو باندې راشي د ذرایع مطابق، نو بیا پکې څه ناڅه پېښه مخې ته راشي. دغه پېښه څه ده چې دا بیا هغه تعلقات چې کوم دی نو ریورس ګیر واخلي. اصل مسله دا ده چې د اعتماد کمې دی، په یو بل باندې اعتماد نه کیږي او د دغه وجې دا مسایل مخې ته راځي. که تاسو ته یاد وي نو په اسلام آباد کې یو ناوړه پېښه شوې وه او په هغه جی پېښه کې خلک چې دي نو زخمیان او شهیدان شوي وو. جی او د هغې چې کله تحقیقات وشو نو هغه تحقیقاتو کې د افغان چې کوم خلک دي، افغانان دي، د هغې د ملوث کېدو چې کوم شواهد وو هغه ملو شو. او یو وارې بیا هغه تعلقات چې کوم کوششونه پکې روان وو او کوم ښه کېدو طرف ته روان وو، هغې کې بیا یو دغه چوند راغی، یو دراړ پکې راغی او هغه تعلقات بیا همغه دغه ته لا نړل. بیا د هغې نه وروستو که تاسو ته یاد شي په کومه مسله چې د بارډر بند دی، جی هغه د پاکستان او افغانستان د فورسز ترمنځ چې کوم نښتې شوې وې په جی مختلفو ځایونو کې، د هغې په وجه دا بند شو او په هغه نښتو کې درې پاکستاني عسکر یا فوجان جی هغه د افغانستان په قید کې وو. د سعودي عرب له طرفه چې کومه سالسي وشوه او د هغه سالسۍ په بنیاد باندې کوم چې د امارت اسلامي کوم هینډلز دي، د ایکس هینډلز دي، په هغې جی باندې ما خبره راغله چیرې د سعودي په سالسۍ باندې موږ دغه درې عسکر چې دی د پاکستان ته حواله کړه او امید دا کېده چې د دغه دریو کسانو پاکستان ته حواله کېدو نه پس به کوم تجارت چې دی په هغې باندې هم خبرې روانې دي او ډېره زر په پوله باندې چې کوم بارډرې دي او کوم گیټونه دي هغه به هم کولو کړی شي. د تعلقاتو د بحالۍ چې کوم کوشش و هغه روان و، جی اعتماد سازي پکې روانه وه. خو بیا په دغه منځ کې یو بله ناوړه پېښه په ملنګي چیک پوسټ باجوړ کې مخې ته باجوړ راغله کې جی او په هغې کې چې کومه د بارودو ډک ګاډۍ د فورسز دغه سره بلاست کړی شوي وو، جی یو خودکش حمله شوې وه. په هغې کې مقامي خلک هم زخمیان او شهیدان شوي وو او دغسې عسکر هم پکې درې د پاکستان فوجان پکې جوبل شوي وو. ډېره جی ناوړه پېښه وه. د هغې تحقیقات چې کله شروع شو او کله مخې ته څیزونه راغلل نو په هغې شناخت کې یې دا وه کول شو. چې شناخت د یو داسې کس وشو چې کوم افغانستان چې کوم فورس دی په هغې کې هغه باقاعده تربیت یافته کس و صحیح او هغه چې دی نو دغه برید ترسره کړی. نو دا چې کله دغه خبره منځته راغله نو په هغې کې بیا یو وارې بیا چې دی نو دغه شروع شو، اعتماد سازي چې کومه فضا جوړه شوې وه په هغې کې بیا یو وارې هغه دراړ او چوند راغی. نو دا ټول څیزونه داسې دي چې که یو خوا د پاکستان او افغانستان ولس، د پاکستان افغانستان تجاران او عام چې کوم د سیاسي ګوندونو مشران دي هغوی کوششونه کوي یا پکې د سعودي عرب دغه سالسي او دغه څیزونه راشي منځ ته، ځکه چې د سعودي عرب په پاکستان هم او په افغانستان دواړو باندې هم ډېر زیات اثر او رسوخ دی او د هغې وجه همدغه ده چې سعودي عرب موږ خپل یو لیډینګ دغه کې ګڼو، جی هلته حرمین شریفین دي او جی په دغه بنیاد باندې دا د دواړو اسلامي ملکونو دپاره اثر رسوخ والا ملک دی او د هغوی په سالسۍ باندې چې کله دا خبره مخې ته راشي نو بیا پکې دغسې پیښې راشي او جی هغه پیښې هغه اعتماد ته، هغه سالسۍ ته او هغه ټولو کوششونو ته دومره لوی زیان ورسوي چې که یو خوا موږ امید کوو چې ګنې دا بارډر به کلو شي، تعلقات به ښه شي. تعلقات به بحال شي، نو بل خوا چې داسې پیښې پکې راشي نو دغه تعلقات په ځای ودرېږي او بلکې په ځای ودرولو نه بلکې هغه نور هم شاته بوځي. نو کمال صاحب، تاسو څه ګڼئ لکه د پاکستان په چې کومې مطالبې په هغې کې غټه مطالبه هم دقه وه چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي،
خو چې کومه پیښه په پاکستان کې کېږي هغې کې چې کوم شناخت کېږي هغه د افغانستان سره ملوث کسي. نو تاسو څه ګڼئ؟ اصل مسله همدغه ده چې پاکستان چې کومه مطالبه ده یا جی کومه غوښتنه ده د امارت اسلامي نه، نو هغه همدغه ده چې خپله ځمکه هم. تاسو زموږ خلاف مه استعمالوئ یا استعمالېدو ته مه پرېږدئ. جی خو که بل خوا وګورو نو ګوره په افغانستان کې چې په څونه موده پس یو حکومت راغلی دی، نو هغه په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه دغه څیزونه کنټرول کړي. ګوره یعنی هغې سره مطلب ستاسو د وینا مطلب دا چې د هغې اختیار هم نشته. د هغې اختیار ځکه نشته چې هغې سره یو باقاعده فوج نشته. جی زمونږ خو الحمدلله باقاعده یو فوج دی او یو نوم دی د پاکستان او اټومي طاقت دی پاکستان او په هر یو څیز باندې په ډېر طریقې سره په سټریټجي سره هغې کنټرول ساتي. ګوره په دې قبایلي علاقو کې چې کوم دغه ترهګر دي د هغې خلاف چې کوم اپریشنز دي یا د ترهګرو حملې چې دي هغه د پاک فوج په ښه او بهترین حکمت عملۍ باندې که هغې حمله هم کړي نو نقصان کم کېږي، ځکه چې دوی د هغې دغه نفسیاتو نه خبر دي او په هغه طریقه باندې هغې سره ډیل کوي لګیا دي. خو په افغانستان کې باقاعده فوج نشته او که باقاعده فوج اوس هغوی ټرین کوي او راولي نو هغه ډېر زیات وخت لګي چې هغې اسټبلیش کېږي. کامران صاحب هلې څه دی دغه روژه روانه ده، مخکې اختر را روان دی، د خلکو ګاډي تباه شو، روزګارونه تباه شو، بیا دې روزګار سره په زرګونه خلک تړلي د هغې د کور چولې روانې وې هغه بند شوې. هلې څه دی څه د پاسه 4 میاشتې وشوې څه حل به یې راوځي که نه؟ که داسې حالات وي نو حل راوتل ډېر زیات مشکل په نظر جی راځي، ځکه چې ما خو تاسو ته مخکې هم وویل چې کله خبره سمېدو طرف ته لاړ شي، کله موږ چې دی نو د اعتماد فضا د بحالولو هغه آثار ووینو جی نو یکدم پکې داسې څه پیښه مخې ته راشي چې هغه ټول هر څه باندې اوبه توی شي، هغه په اوبو لوشي او بیا حالات همغه دغه ته لاړ شي. لکه نن هم د پاکستان چې کوم وزیر دفاع دی او هغه لکه کوم بیان ورکړی نو هغه وایي چې یاره که موږ په افغانستان باندې د حملې موږ ته ضرورت پېښ شو نو موږ به حمله هم د خپل سالمیت دپاره په افغانستان باندې کوو. اوس د افغانستان د طرفه به هم په دې کې خپل یو موقف راځي چې جی یاره موږ به دغه حمله څنګه دغه کوو. بل افغانستان سایډ ته که وګورو نو افغانستان دې وخت کې لګیا دی انډیا سره تعلقات چې دی نو هم. بحالوي او د انډیا چې کوم تجاران دي تجارت پیشه خلک دي په هغې میډیسن هم دغه ځینې راځي. هغې چې دی نو افغانستان ته راغلي دي او افغانستان حکومت هغې ته چې دی نو تود هرکلی ویلی دی او دا دغه هم څرګندوي چې یاره موږ به انډیا سره بزنس کوو. دغسې د یو ان ایجنسیز د طرفه هم خلک راځي او د هغې دغه ورسره روان دي. بل خوا ما تاسو ته د فوج خبره کوله نو د فوج هغه دغه هم لکه دومره طاقتور نه دی، خو بهرحال هغوی خپل طرف نه لګیا دي، خپل سفارتي اړیکې چې دی نو مخ په وړاندې بوځي او دا طرف چې کوم د خورې د استعمال دی او د خپل ملک نه په بل ملک باندې د هغوی خلک راځي او حملې کوي د هغې په کنټرول کولو کې اوس ساعته پورې خو تقریبا ناکام په نظر راځي. هم. نو داسې حالاتو کې که موږ وګورو لکه یو خوا تجارت تاسو خبره وکړه، تجارت خو لکه ختم په دې شو چې دلته 4 میاشتې شو چې کوم ګاډي ولاړ وو کوم سامانونه پکې کوم دغه خو لاړل ختم شو. جی بارډر بند دی او هغه طرف ته به هم لکه هغه طرف ته خو امارت اسلامي خپلو تجارانو ته ویلي دي چې تاسو په پاکستان سره تجارت تجارت نه نه کوئ. کوئ. د کامران پاکستان صاحب دغه چې کوم تلي وو هغه هلته سوځولي شوي دي. نو ګاډي داسې حالاتو کې چې لکه ګوره د پاکستان دشمن ملک سره چې دی نو ته دوستی کې او هغه سره چې دی نو تعلقات مخ په وړاندې بوځي او بل خوا ستا ځمکه د اسلامي هیواد خلاف استعمالیږي نو په داسې حالاتو کې بیا لکه پاکستان څنګه هغې سره چې دی نو دومره دغه وکړي فرهدلې لکه څومره فرهدلي چې موږ کولی شو هغه وکړه. کامران صاحب تاسو څه ګڼئ لکه څنګه چې تاسو د پاکستان خبرو هغې وایي که موږ چېرته حملې ضرورت راغی نو موږ به خپله حمله هم کوو، داسې افغانستان به هم څه جواب راځي. خو تاسو څه ګڼئ چې په لکونه خلک د افغانستان اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي غیر قانوني، نو دوی د خپلو خلکو څه سوچ کړی؟ اصل مسله خو ګوره دغه ځای کې راشي او د دې د تاوتریخوالی هم په دې باندې ډېر زیات دی چې یاره تاسو زموږ خلک چې دی نو موږ ته ولې داسې واپس کوئ. یکدم واپس کړه. جی ګوره نو تاسو یو نه ګڼئ ټایم پاکستان فریم خو اوس هم ورسره ډېره ګزاره یو کوي؟ ټایم فریم دی او دغه ټایم فریم نه چې یو څیز لاړ شي ګوره پاکستان ته پخپله مسایل دی
پاکستان ته په خپله ستونزې مخې ته دي. نو آیا په دغه ستونزو کې په میلیونونو افغانان چې دي دوی څنګه په خپل ملک کې جی او لکه 45 کاله وشو چې دلته دا خلک چې دي نو میشت دي او که تاسو وګورئ د پېښور په خوا و شا کې چې څومره افغانان ژوند کوي نو هغوی نه اوس هم ته تپوس کوي وایي زه خپل ملک ته نه ځم. زمونږ هلته ځای نه نشته، زمونږ ته زمونږ پته نشته هلته چې کله ځای یې نه زمونږ نشته، کمه زمونږ وی. هلته ګوره دا خبره خو ډېره غلطه خبره په دې ده چې تا ته د څونه مودې نه لکه ګوره په 2014 کې چې د اے پی ایس واقعه وشوه د هغې نه پس یو نیشنل ایکشن پلان جوړ شو. جی. د هغې پلان یو حصه دا هم وه چې کوم افغانان دلته ژوند کوي نو هغوی ته یې ښه په رضا سره ووایي چې یاره تاسو خپل کاروبارونه ورو ورو راغونډول شروع کړئ او تاسو خپل ملک ته لاړ شئ ځکه چې موږ ته دلته مسایل جی. جوړېږي ستاسو د دغه نه 2014 چته او چته 2026 26 لکه 12 یا 12 کاله وشو د چې په 2000 دې کې په دې قصه باندې چې د افغانانو تر ټیم او هغه ټیم چې په غب شپ کې واړی کما څه د 2014 نه 2026 ډېر منځ کې ډېر زیات ګیپ دی. په دې منځ کې څو ځله د افغانانو ته ویل چې تاسو خپل وطن ته لاړ شئ، نو دا د پاکستان ښه سړیتوب دی که نه؟ مخامخ همدغه ښکاري. نو بیا ولې افغانستان خلک وایي چې موږ سره پاکستان د مېرمنې مور سلوک کوي؟ نو هغه به دغه وایي چې 45 کاله ولا دلته ځای ورکړه، 45 کاله یې ورسره خپل نوړی شریک کړه، 45 کاله یې ورسره خپل کاروبار شریک کړه، کورونه یې ورسره شریک کړه، رشتې یې پکې وکړې. نو د دې نه پس څنګه د مېرمنۍ مور سلوک دی؟ لکه ګوره 11 کاله تا ته یو ملک وایي چې یار بس ما معاف کړه، بس ته ځه که نه خپل ملک ته لاړ شه. بس ګوره دونه موده ته موږ دلته وساتلې، ستا پکې 3 نسلونه ځوانان شو، جی. بوډاګان شو، نو خو بس خپل ملک ته لاړ شه که نه. او دوی چې دا خبره کوي چې زموږ ته خپل ځای نه دی معلوم، نو تاسو په دې 10 کالو کې خپل ځای نو معلوم دا نه د کړ. پاکستان کمزوري ګڼئ نه ویستل که نه دا ولا عزت یې ورکو؟ اصل مسله دا ده چې کله ته یو سړي ته عزت ورکوې او هغه عزت هغه ته راست نه راځي، په جی. هغه باندې سم نه راځي، جی. نو هغه بیا اخره کې دا خبرې کوي. نو پکار خو دا وه چې ډېر سټریک اکشن اخیستی شي. خو بل طرف ته که وګورو پاکستان ګوره اقوام متحدې جی. په ډېرو څیزونو کې سیګنیټري دی، هغې سره دغه دی، نو هغه اصول او هغه سفارت ته هم ګوري، هغه بین الاقوامي اصولو د لاندې چې دی نو خپل کار کوي. دوی سره یې همدغه خبره کړې وه چې یاره تاسو رضاکارانه طور خپل ملک ته لاړ شئ. جی. یو ان ایچ سی آر به دوی ته رقم هم ورکو، دوی ته به د خوراک توکي هم ورکول. دوی به داسې چلو کو چې دوی به لاړل د تورخم باډر نه به وړېدل، هلته به هغه شي نه چې دی نو خرڅ کړه، واپس به بل اړخ راغلل. نو اوس هلته چې دی کوم باړ لګېدلې په دغه باندې هغه څیزونه خو اوس نه کېږي. بله خبره دا چې بس اخره کې پاکستان د دې چې کوم مهاجر سټیټس دی هغه یې هم ختم کړ. نو چې کله مهاجر سټیټس ختم شو نو اوس ته غیر قانوني دلته اوسېږي، او چې کله یو ملک کې ته غیر قانوني اوسېږي نو هغه ملک ته دا اختیار شته چې هغه ته ونیسي او ډیپورټ دي کړي. اوس د افغان چې کوم کډوال دي د هغې انخلاق شروع ده، خو هغه ډېره سست رفتاره ده. د پاکستان د نورو حصو نه زیات تر افغانان دلته خیبر پښتونخوا ته رالل، پېښور ته رالل او دلته یو بل بوج په خیبر پښتونخوا باندې راغی او دلته هغه خلک پراته دي. د دې ځای نه صوبایي حکومت هغسې اکشن نه اخلي چې کوم اکشن پکار دی. تېرو ورځو کې هم څه دغسې خبره کېده چې په هریپور کې کوم کیمپونه دي جی. هغه مکمل د ختمولو دغه یې ورکړی، بلکې هریپور کې نه په 400 کې، نوښار کې، نوښار کې، په پېښور کې چې کوم کیمپونه دي هغه جی. مکمل د هغې د ختمولو دغه یې ورکړی دی. اوس دغه ځای کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په یو پیج باندې نه دي، او چې کله د حکومتونو ترمنځ دغسې دغه راشي نو د دې نقصان یقینا چې همدې ملک ته دی، ځکه چې که تجارت وګورو نو هغې باندې هغوی ناست دي. که دغسې زموږ نور څیزونه دي نو هغه بالکل هغوی ټول بازارونه بوج هغې نیولي دي. بازارونه او هر څه بوج جوړ شوی دی. نو بهرحال دا ټولې خبرې داسې دي چې دا سفارتي تعلقاتو سره د دې اړه ده او پکار دا ده چې دا مسله په ښه ډول باندې حل کړی شي. جی. نو یو خو به دا وشي چې په پاکستان چې کوم د پاکستان په خاوره د افغانستان د خاورې نه کومې حملې کېږي هغه به هم ودرولی شي، جی. او که بیا وروستو د تجارت خبرې اترې سمې شو، تعلقات سم شو، خو دا ټول څیزونه به مخې ته ښودلي، د دې حل به راوښکلي، نو بیا به د هغې نه پس هغه حل راوځي کوم چې تاسو ویلي. ډېره مننه کامران صاحب، یقینا تاسو ګټوره او ژوره خبرې کوي او چې کوم تاسو خبرې شریک کړې د افغانستان په اړه باندې او په دې کې هم بیا دغه افغانیان ګیله کوي چې موږ سره پاکستان د مېرمنې سلوک کوي لګیا دی، نو بس دغه خبرې دې واوري. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.